بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ رکوع نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اے خلق چې ایمان مراوړې دي اوفو بالعقود پوره کوي ټولې وعدې بندیزونه پابندۍ احلت لکم حلال دي ستاسو دپاره بهیمة الانعام ټول سریدونکي څاروي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستې بشي په تاسو باندې غیر محل الصید په داسې حال کې چې نه یې حلال تاسو نه دی حلال تاسو لښکار وانتم حرم چې یې تاسو په حالت د احرام کې ان الله یحکم بشک الله پاک حکم کوي ما یرید هغه څه چې غواړي یا ایها الذین آمنوا ای خلق چې ایمان مو راوړی دی لا تحلوا شعائر الله مګنئ حلال نښې د الله ولا الشهر الحرام او نه میاشتې د حرمت ولا الهدي او نه د قربانۍ څاروي ولا القلائد او نه پټۍ والا څاروي چې د نظر پټۍ په مرۍ کې ولا آمین البیت الحرام او نه اراده کوونکي د محترم کور د کور محترم یا د کور عزتمن یبتغون فضلا من ربهم چې لټوي تاسو غواړئ تاسو فضل د رب خپل ورضوانه او رضا د الله واذا حللتم او هر کله چې احرام ختم کوي تاسو فاصطادوا نو بیا ښکار کوئ ولا یجرمنکم او ندی باعث نشي په تاسو باندې شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم چې تاسو منع کوي تاسو چې دوی منع کوي تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا په دې خبره چې زیاتې وکئ تاسو وتعاونوا علی البر مدد کوئ د یو بل سره په نیکۍ کې والتقوا او په تقوا کې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او مه کوئ د یو بل سره مدد په ګناه او په زیاتۍ کې واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله شدید العقاب بېشکه الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی حرمت علیکم المیتة حرام دی په تاسو باندې مرداره والدم او وینه بهېدلي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل لغیر الله به او هر هغه ځناور چې واغستلی شوي سوا د الله نه د بل چا نوم په هغې والمنخنقة او چې مرۍ خفه شي او مړ شي والموقودة او چې ووهلی شي او مړ شي والمتردیة او چې راورغړي او مړ شي والنطیحة او چې ولګي وشلیږي په ښکر د بل څاروي وما اکل السبع او هغه ځناور چې وی خوري درنده الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې حلال کئ ژوندی بیا مو حلال کئ نو بیا خیر دی او که مړ و نو بیا مردار دی وما ذبح علی النصب او هغه ځناور چې ذبح کړی شو په دربار باندې هغه حرام دی وان تستقسموا بالازلام او دا خبره هم ناجایزه ده چې تاسو قسمتونه معلوم کئ په غشو د فال سره ذالکم فسق دا ټول کارونه ستاسو د فسق دي د نافرمانی دي الیوم یئس الذین په نن ورځ نا امید شو هغه خلک کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین نه فلا تخشوهم نو تاسو مه یریږئ د دوی نه واخشون او یریږئ زمانه الیوم اکملت لکم په نن ورځ مکمل کومه ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو واتممت علیکم نعمتي او پوره کومه ستاسو باندې نعمت خپل ورضیت لکم الاسلام دینا او راضي شوم زه د پاره ستاسو په اسلام باندې په حیثیت د دین فمن اضطر پس څوک چې مجبور شي فی مخمصة د لوږې نه غیر متجانف لاسم چې نه وي میلان ګناه ته چې نه وي مایله کېدل ګناه طرف ته فإن الله پس بېشکه الله پاک غفور رحیم بخونکی او رحم کوونکی دی یسألونک تپوس کایستانما دا خلق ماذا احل لهم چې کم سیز حلال کړی شو د دوی دپاره قل احل لکم الطیبات ورته ووایه چې حلال کړی شو ستاسو دپاره ټول پاکیزه څیزونه وما علمتم او هغه چې ښوونه کوئ تاسو من الجوارح د ښکار کوونکي ځناورونه مکلبینه چې تاسو یې پرېږدئ د ښکار دپاره
تعلمونهن تعلیم ورکوي تاسو هغوی ته مما د هغه علم نه علمکم الله چې ښوولی دی الله تاسو ته فکلوا نو خورئ مما د هغې ښکار نه امسکن علیکم چې ونیسي دوی ستاسو دپاره واذکروا اسم الله علیه او یادوئ نوم د الله په هغې باندې واتقوا الله او ویریږئ د الله نه ان الله سریع الحساب بېشکه الله زر حساب اخیستونکی دی الیوم احل لکم الطیبات په نن ورځ حلال کړي شول ستاسو دپاره پاکیزه څیزونه وطعام الذین او خوراک د هغه خلکو اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حل لکم حلال دی ستاسو دپاره وطعامکم حل لهم او خوراک ستاسو حلال دی د هغوی دپاره والمحصنات او محفوظ ښځې من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصنات من الذین او محفوظ ښځې د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا هر کله چې آتیتموهن ورکئ تاسو دې ښځو ته اجورهن مهر د دوی محسنین چې په نکاح کې واخلئ دا ښځې غیر مسافحین نه چې بدکاری کوئ ورسره ولا متخذي اخدان او نه نیونکي یې د پټو یارانو پټې اشنایانې ومن یکفر او چا چې انکار وکړو بالایمان په لاره د ایمان کې فقد حبط نو یقینا ضایع شو عمله عمل د هغه وهو فی الاخرة من الخاسرین او یی به دی په آخرت کې د تاوانیانو نه دا سوره مائده چې دا مدني سورت دی او دا د صلح حدیبیه نه وروستو د هجرت په شپږم کال په اخره کې یا د اووم کال په اول کې نازل شوی دی کله چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم د 1400 مسلمانانو سره 1400 مسلمانانو سره د عمرې اراده وکړله د مدینې نه مکې ته تلو نو قریش کافرانو چې دی نو عمرې ته پرې نه ښودو او د ډیر بحث او پوره تفصیل دی په سوره فتح کې به راشي په دې خبره باندې راضي شول چې څه کال به تاسو عمره نه کوئ لاړ شئ او کال به بیا راشئ نو په دې خبرې بیا د دې خبرې ضرورت و چې کله مسلمانان د خانه کعبې زیارت لځي چې د سفر آداب ورته وښولی شي نو په دې سوره مائده کې اول د سفر آداب وښولی شول د احرام په حالت کې چې سفر کې نو څنګه به کې دا خبره ورته وښولی شوه دویم چې دی د الله د شعایر چې دی د هغې احترام او د حلال و حرامو قیدونه او مسلمانانو ته د انصاف د عدل قائم ساتلو حکم دا په دې سوره مائده کې په تفصیل سره دی بیا دغه شانتي د اسلام دین د نعمت تکمیل آیت هم په دې رکوع کې دی په دې اولنۍ رکوع کې هم دی او دغه شانتي سوره مائده چې دی نو دا ټول الله رب العالمین فرمایي د قیودو د حدودو پابندي کوئ نو په دې کې د چاردام او دغه شانتي د غسل مختلف دغه چې دي حکمونه چې دي نو هغه په دې صورت کې راغلي دي نو الله رب العالمین په دې رکوع کې فرمایي و ای مؤمنانو چې ایمان مو راوړی دی پوره کوئ بندیزونه حدود چې دي هغه قایم کوئ حدود څه دي اول الله فرمایي چې په تاسو باندې ټول سریدونکي څاروي حلال دي دا په بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي که نه اته جوړی دي ثمانیت ازواج را به چې مخکې انشاءالله نو دغه شانتي اوښان او ګډې او بیزې او غواګانې نو دغه شان سریدونکي څاروي الله حلال کړل او خو الله رب العالمین فرمایي چې د احرام په حالت کې چې دی حلال سیز به هم نه وجنې په تا حرام شو ډیر سیزونه د احرام حالت دی ته وایي چې کله بنده الله کور لځي نو که عمره کوي او که حج کوي نو د یو خاص میقات ورته وایي د خاص علاقې دي د هر علاقې دپاره پاکستان دپاره خپل میقات دی یمن والو دپاره خپل میقات دی نو د میقات نه احرام تړي احرام دی ته وایي چې سړي به خپل جامه لري کې ټوپۍ پیزار هر څه به لري کې صرف 2 څادرې به او پیزار به داسې چې دا د پاسه د سړو پیزار به داسې چې دا د پاسه خپه چې دا د خټپۍ چې ورته وایي که څنګه دا د پاسه خپه چې دا به بالکل ښکارئ لکه صرف یوه پټه د ګوتو سره یي داسې له یا ګورتي چپل چې هغه به پخپو کړي لکه چې ډېر د عجزۍ لباس دی د عجزۍ پیزار دی 2 څادرې او دغه پیزار بس ټوپۍ به هم نه په سره نو د سړو دا دی او د ښځو دپاره مکمل ټول وجود پټ دی سیوا د مخ نه نو مخ دپاره هم داسې ټوپۍ راوتلي چې هغه پردۍ لکه یې خو د مخ سره به کپړه نه لګي که نه
نو په دې طریقه باندې یو دغه خوشبويي حرامه، نوکونه کټ کول نشي کولی، د شهوت جنګ جګړې د دغه خبرې نشي کولی، د ګپ شپ خبرې نشي کولی، تر دې پورې چې په خوشبويي صابون لاس هم نشي انځلی، دغه شانتي سر نشي منګوزولی. نو چې کله عمره وکړي بیا به احرام وسپړي. دغه شانتي اوس دلته الله رب العالمین د سفر آداب ښیي، نو د احرام په حالت کې ښکار نشي کولی، هیڅ ښکار چې دی هغه د سفر په حالت کې نشي کولی. او الله رب العالمین بیا فرمایي چې د الله تعالی نښې د الله چې دی شعائر چې دی د هر دین چې دی هغه خپل شعائر دی، نښې دي د الله نښې. نو دغه شانتي میاشتې د عزت دا د الله تعالی د دین نښې دي چې په دې کې به جنګ جګړه دغه نه کوي. ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب دا 4 میاشتې دي، دا د عزت دي. دغه شان د قربانۍ څاروي چې دي چې هغه د قربانول لپاره د الله تعالی کور ته روان کړی شوي، مینا کې یو خاص ځای دی، په هغې کې بیا قربانولی کېږي، نو هغې ته به هم څه نه وایې. دغه شان چې کوم څاروي د نظر پټۍ اچولي دا هم د الله تعالی د نښو نه دي. او دغه شان څوک چې د محترم کور ته حج یا عمرې له روان دی او د الله تعالی فضل لټوي. نو بیا الله فرمایي چې کله تاسو احرامونه کلاو کوئ، نو که بیا هلته یئ نو خیر دی، هلته یئ، خو چې احرام هم کلاو کړو نو بیا تاسو ښکار کولی شئ. ځکه الله رب العالمین دلته فرمایي چې باعثه دې نشي په تاسو باندې دشمني د یو قوم چې تاسو یې منع کړئ د مسجد حرام نه، نو تاسو چېرته زیاتې ونه کوئ، د یو بل سره د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې ملګرتیا کوئ او د بدۍ او د ګناه په کارونو کې ملګرتیا مه کوئ. نو دلته الله رب العالمین دا دې طرف ته اشاره کوي که نه چې کافرانو خو تاسو مسلمانان د خانه کعبې د زیارت نه منې کړئ، خو هسې نه چې تاسو په زړه کې دا خیال راشي چې کافر به په دې لاره راځي که نه، چې موږ مدینې په دې لاره چې د هغوی په قافلو به حملې وکړو، موږ به یې هم لکه که نه دغه کړو، حملې به پرې وکړو او لاره به پرې بنده کړو. نو تاسو داسې مه کوئ، د یو بل سره د نیکۍ او د تقوا په لاره کې مسلمانانو ته الله پاک وایي چې مرسته او ملګرتیا کوئ. بیا الله رب العالمین دلته حرام څیزونه ښوولي دي چې مرداره حرامه ده، که حلال څیز دی، حلال چرګ دی، حلاله بیزه ده، خو چې مړ شو جو مردار دی، چې حلال شو جو خیر دی. بیا دغه شانتې بهېدلې اینه چې ده، کومه چې ذبیحه دغه شي که نه او کومه اینه وبهېږي نو دغه هم حرامه ده. خنزیر غوښه هم حرامه ده، او هر هغه څیز حرام دی چې د الله نه سوا پې د بل چا نوم واغستی، د بل چا په نوم چې ذبیحه وکړله یا د بل چا په نوم د څه پوخ کو نو هغه حرام دی. د الله په نوم باندې به هر شي، هو د ثواب د چا په روح باندې بخلی شي، خو دغه نشي کولی، د چا په نوم باندې ذبیحه یا قرباني یا څه څیز نشي کولی، د بل چا په نوم، د الله په نوم بکې. بیا دغه شان که یو څاروي مرۍ ته غوړندې ونښتو پړی یا مړ شو، یا که د لوړ ځای نه رارتاو شو، یا د بل څاروي سره جګړه کوله، یا په تا په سر له وړو وهو وغځېدو ایسته مړ شو که نه، تر څو دې حلال کړی نه وي نو دا دغه دی مردار دی. هله به حلالېږي چې ذبحه شي، لکه چړکۍ پرې راښکودلی شي او وینه ترې وبهېږي که نه. او د ټولو دربارونو ذبیحې چې دی هغه حرامې شوې. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ، نن سبا ډېر خلک داسې دی چې باقاعده وایي عرس دی، د فلانکي بابا عرس دی، د فلانکي بابا عرس دی، او ډولکي ورته وهي، قبر ته ډولکي وهي او علالې کوي او خوراکونه باندې، او دا ټول حرام دي. وان تستقسموا بالازلام، او قسمتونه معلوموئ په پالونو په ذریعه باندې، دا هم حرام دی. په عربو کې د فالګیرۍ ډېر زیات رواج و، او که سوچ وکړئ نن سبا مسلمانان هم ډېر شي خلک دغه شانتې دي، دا فالګیري کوي او دا ډېر شي خلک دي. د خانه کعبې کې دننه هم د دوی تصویران او ویزانو، او اول رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې مکه فتح شو نو اول تصویرونه ټول وشلول، ختم یې کړل. د ابراهیم علیه السلام تصویر یې جوړ کړو، د اسماعیل علیه السلام تصویر پکې هم دغه په لاسونو کې به ورله تیرونه ورکړي که نه، او دوی به دغې په ذریعه مختلف طریقې وي د دوی، په هغې باندې به فالونه اچول، فال مې ښه راووتو، فال مې بد راووتو. اوس هم چنګړی راشي او څه کومه لاس دې ورته نیولی چې ما له فال وکړه، او تر دې پورې چې ځینې خلک وایي په پاڼه باندې مې لاس کېښود، که پته نشته څه وایي، او هغه مې چا ملاله ویوړه او هغه راله په پال وکتو، او الله دې امان وکړي. داسې څه ډېر شي خبرې ته پوسونه رانه خلک وکړي، ما د پته نشته دی، خو که داسې څوک هم څه هم کوئ نو د دې نه ځان ساتئ، دا ټول شرکي خبرې دي. الله پاک دې موږ ټول په امان کې چې سم کړي دي په اخلاص توبه وباسئ، او د آینده دپاره هر قسم فال چې دی هغې نه دغه کوئ. په دې اخبارونو کې چې پلانکې د ستوري دی او فلانکې د عقرب دی دغه دی، او پته نشته چې دا ستاره دی په گردش کې ده، او پته نشته څه ډېر شی د دې نه هم ځان ساتئ، دا ډېرې زیاتې نازکې خبرې که نه. نو هغه ډېر شی خبرې وکړي چې یو پکې ستا سره یو شان هم راشي، ته وایې اله یو که نه دا چل خو دی، د دې نه ځان ساتئ، دا شرک دی. ښه
الله رب العالمین بیا فرمای الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام د ټولو نه لوی نعمت. الله رب العالمین فرمای چې دین د ټولو پیغمبرانو د مختلفو موقعو باندې الله رب العالمین شریعتونه ورکړل او د پاک نبی صلی الله علیه وسلم باندې دین چې دی هغه مکمل شو. ما او تا ته چې الله پاک هم اسلام دین راکړی دی، جامع دین دی، ښایسته دین دی، پوره د هدایات او د احکامات الله رب العالمین مکمل کړل، موږ ته یې عطا کړل. الله را دا نعمت راکو، الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله. او بیا الله رب العالمین فرمای چې که فرض که په تاسو کې څوک د لوږې تندې نه یا داسې په څه تکلیف یا د څه وجې نه هم په دغه شو، په مسافرۍ کې دی یا د سختې بیمارۍ د لاسه د حرامو نوڼۍ ته کېناستو، نو هغه حرامو نوڼۍ به صرف دونه کوي چې دی پې صرف جمدی پاتې شي، ځان به نه مړی، بیا خیر دی. بیا الله رب العالمین د ښکاري ځناور متعلق هم احکامات نازل کړل چې کله تاسو لکه اکثر د ښکاري سپی چې پرېږدئ نو د الله نوم پې اخلی، بیا چې هغه کم دغه تاسو له ښکار ونیسي نو هغه بیا تاسو دغه کوئ حلالوئ که نه. او چې کله تاسو تیر پرېږدئ نو غشي پرېږدئ نو بسم الله پې وایئ، نو که ښکار بیا غایب هم تاسو پې بسم الله ویلي نو چې بیا تاسو ته میلاو شي او څښا شوی نه نو پاک نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاسو بیا خوړی شئ. نو د هغې طریقه ښوولې شوي ده د ښکار. بیا الله رب العالمین فرمایي چې د اهل کتاب خوراک چې دی په دې شرط باندې حلال دی چې د هغوی ذبیحه د الله د نوم وي، او باقي چې د هغوی په دسترخوان باندې سابه او دالي او داسې څیزونه وریجې او داسې څیزونه چې ذبیحه او دغه پکې نه وي. او لکه په دوی کې مختلفې په دې اهل کتابو کې هم مختلفې فرقې دي، ځینې پکې صحیح دي ځینې پکې مشرک دي که نه. نو چې تاسو پوهېږئ چې د هغوی دغه مطلب شراب یا د سور غوښه یا دا نمونه څیزونه په دسترخوان نه دي نو تاسو سره خوراک کولی شئ. او د هغوی کتابي ښځه چې ده د هغې سره نکاح چې دی په الله رب العالمین جایز کړی دی په دې شرط باندې چې هغه مشرکه نه وي، چې کوم پکې مشرک نو هغې بیا جایز نه دي. خو په دې شرط سره علما لیکي چې په دې شرط سره د کتابي ښځې سره نکاح جایز دی چې د څه فتنې خطر نه وي. مطلب یو سړی دی یو کتابي اهل کتاب ده که نه، فرق د یوې عیسایۍ سره هغه نکاح کوي، باقاعده نکاح به کوي، نو که دا داسې پوهېږي چې یاره د ده د نکاح نه پس هغه خپل ځان طرف ته دا مایله کوي نو په دې صورت کې بیا نکاح جایز نه دی. نو لکه بهتره خو دا ده چې د کتابي ښځې سره نکاح نه ځان بچ کړي نو زیاته بهتره ده. او که داسې څه اضطراري حالت وي چې د نکاح نه کولو په وجه باندې د فتنې کې د پرېوتو خطره یره وي نو بیا نکاح خیر دی، بیا پکې څه دغه نشته دی. مطلب خدای مکه بنده یو په داسې ځای کې دی چې د هغه سره دغه بدکاري ته کېږي نو که د بدکارۍ نه د بچ کېدو دپاره د کتابي ښځې سره نکاح وکړي نو جایز دی.